زمون په کلي جمټ دوابه کې د نن نه په 4 تاریخ باندې بلکې یو داسې واقعه راغلی وه چې زمونږ یو 2 ځوانانو او هغه د شپې د ماښام په ټیم کې دواړه قتل شو. دا جمټ کلي چې کوم دی د تاڼه بډګرام په حدود کې راځي. هغې پسې بیا ډي اس پي د شب قدر او ډي پي او چارسدہ او اس ایچ او ولیعت خان او تفتیشي شاکر الله خان او اس ایچ او ولیعت خان دی مشترکه یو داسې کردار اولوبو. یقینا زه وایم که د پولیس افسران ټول دغه شان شنو پازنګ په معاشره کې به ان شاء الله تعالی چاته تکلیف او زحمت نه ملاویږي. ډېر په ښه انداز باندې چې هغه خوپیا کې صغیر وویستو او خدای برآمد کړه. غلا نن چې کوم دی نو هغه د بټګرام په تاڼه کې بند دي او موږ دې له راغلي وو چې مونږ د ډي پي او چارسدہ او ډي اس پي ریاض خان شب قدر او ابراهیم خان او د شاکر الله خان او د ولیعت خان مونږ شکریا ادا کو او مونږ دا ویو چې بالا افسران صاحبان دي له شابسي او سلبزیو د انعاماتو نیت وکړي چې دی له انعامات ورکړي او دی له شابسي ورکړي چې دی ډېر خشته کردار ولوبو. نو زه دا وایم که چېرې په پاکستان کې د پولیس والا ټول داسې کردار لوبوونکي جوړ شي نو ان شاء الله تعالی زموږ په معاشره کې به چاته تکلیف او زحمت نه ملاویږي. دا کوم هلکان چې مړي دي د یو رحمت علي نامه ده او دا بل چې کوم مړ دی د صاحب الله نامه ده د بختور شاه زوی د ډېر بې انتها غریبانان دي او ولد بختور شاه الله د گواکومه کې دول اشتزمه کم چته ویجی دا قاتلان د تمه مجي دا مونږ چې نن کله ټول راغلی و مونږ د دې خاطر راغلی چې دا ډېر بې زبان او بې خلی او صادقان او غریبانان خلک دي. زه په خپل ناظم مجي او مطلب دا چې مونږ دا کله روان کړی دی د دې خاطره چې مخکې دې سره انصاف وشي او مخکې مطلب دا چې عدلیت هم دا سوال کوو چې غیلم دا کسان لار شي چې کم از کم د انصاف کټاره ته ورسي چې پریږي نږدې. نو دې سره به زمونږ د معاشره هم صفا کېږي او زه بل بیا د خپلې معاشرې ته یو درخواست کوم چې کم خلک داسې خلکو نشاندهی وته وي نو کم از کم دې د پولیس مدد وکړي او دا خلک ته پولیس ته نشاندهی کړي چې معاشره ته نه پاکېږي. دا قاتلان وایم د دې قاتلان چې کوم دي یو د خانولی زوی دی عبیدعلي نامه ده عبیدعلي بل چې کوم دی نو داغه څنګه نو بوله بل عدنان نامه ده ولد شاه زمان د جمټ اوسیدونکي دي. وجه قتل بس یو قسم لا مستی دي صدات وجه شته نه جي واردات جی د شپې دي په موټر ماخام مازیګر دي په موټر سایکل دي یو بلک یو قولنګي چرګوړه هغه ته ټلیفون کړی دغه وتی چې خو د کلی نه بار لاړم او چرګه زما کور کې پرېږدو تاسو واپس ځئ. دی چې واپس راتللو په هغه ځای کې دی موټر سایکل ودرولې دی او د موټر سایکل نه یا پلګ استی یا تار استی سیتی استی دی دا دواړه لکان چې کله راغلي دي نو په دې چې زنګ دا موټر سایکل خراب شوی دی. نو دی یو د مختیار زوی رحمت علي ځان ته موبایل بل کړی دی چې د موټر سایکل تکل ټیټ شوی نو دی یو ولک په دې ځای په شا باندې وشتو. نو دی بل مرګري چې بیا ورمنډه والا او د باندې عمله کول نه غبل مرګري په دې خېټه ولي وشتو. نو په دغه وجه دا دغه وجوهات دي نور سره قتل ښکارا چې موټر سایکل ته راځي وای ډکی سره د شپې او داسې تفتیش شروع دي تفتیش شروع دي دا په 4 تاریخ باندې 4 تاریخ باندې شي وجه ښکارا نشته نه جی واقعا دا اسکندر خان ډیره سروانی د اسکندر خان ډیره او د سروانی ترمنځ دا واقعا شوی دی. دا تقریبا د ماښام مونځ په کلي کې کړی دا چې کوم شو بالکل شي او دي چې راتل نو بلار کې ور موټر سایکل خراب شوی نه دي ته خراب شوی دا الکانو ته خراب کړی شي دا اشتول ولا دي اشتون کې والا یو مس دي اشتون کې والا موټر سایکل خراب کړی دي ځان ته خراب نه دي او د دې لپاره خراب کړی چې د الکان مونږ ته ودرېږي کلی والا کسانې کوي او دواړه د کلی دی مطلب دی چې دی مونږ ته ودرېږي او نو دا اوسه پوری د امداد لپاره نه دا موټر سایکل چې دلته ولال دی دا لار دا ټریک دی چې په دې موټر سایکل دا موټر سایکل والا ولال دی د موټر سایکل ځان خراب کړی راتلون کې د دې لخوا چې کم دی په موټر سایکل باندې دی ځان ته ودرولې دی او جیو څنګه چې دا مړ شوي دي دغه شان دغه یو برابر دی بالکل
مستی بي شي عمرونه چې تقریبا د دې مړو الکانو عمرونه خو به تقریبا 13 کال وي نه چې دا دواړه د کار کې مزدوري کولی مزدوري په لسترو کار کوي او د دې قاتلانو عمرونه د برابر دي دواړه څلور واړه په یو ایج کې دي نو چې تشریف کې شروع دي ګرام د تانه بټاګرام دا او د ډي سپیریاس خان او د چارسدہ ډي پی او دا ټول کلی شو نشته بګی دا چې کابل زبر گرفتار شوی کړي دي د دې خو داسې پوخ معلومات نه نه درې مو تاریخ د دې پلار مطلب دا چې غلاړې تیرې شوی دا غپل یعنی مطلب چې دواړه په کچا ځوانۍ کې راغلي دي او دواړه د ځوانۍ په بهار کې دي او د دې د زوی وادم رممره ولا تیار کړی و په دې غریبه کې کالي تولد وکړي وو او کار ماره ول سم کړی وو نو د تیم ډیر غټ ارمانونه پرې خل شاته او دا چې د خو بيخي کوروران کدي خو بي ګناه بي خطا بي لینه بي دینه زتا ته پته سره سره بهم چې د دې الک زوی داسې سوچګیره پرې خوا چې زبتا ته سوې مجي لازم څه وکړي او د پوزا کو چې لکه رپورټ اماني کړو جی اماني رپورټ کړو اماني رپورټ پولیس ته شو پولیس خو کړه ایمانداری او زه بیا هم چې دا وایم چې جی بالکل مکمل هغه چې کم سویل دي یا کم سخکاره کړی دي یا کم څه مطلب دا دی هغه الک لومبه خبره دا کړی ده چې دی الک موبایل بالکل دی مړو موبایل وته بل پروتو د موبایل بلک یو کس د شان وشتو دی بل رامنډ ولګي په خپل دا اقرار کړی دی جی او تماچا یو سره جی تماچي دا څه برامه چی دا برامه چی